سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ ایمان څنګه راوړی دی او په څه طریقه باندې مسلمان شوی دی. سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ علما ذکر کوي چې دی مسلمان شوی دی نو دی د غیرت د وجې نه مسلمان شوی دی. ډېر غیرتي سړی و. دا سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ چې دی د ښکار ډېر شوقي و. ښکار به یې کو، ښکار نه وتو. یو ورځ دی ښکار له تلی دی، د ښکار نه لا واپس راغلی نه دی. نو نبي علیه السلام یو ځای کې روان و. ابو جهل وله مخې له ورغی او ابو جهل نبی علیه السلام ته ډېر کنځل وکړه، ډېرې بدې ردې ورته وویلې. کنځل منځل بدې ردې نبی علیه السلام ته وی، لیکن نبی علیه السلام ابو جهل له جواب نه ورکوي. علما ذکر کوي چې نبی علیہ السلام باندې دی ابو جهل گزارونه موکړو، زخمیم کو، لیکن نبی علیہ السلام هغه ورله جواب نه ورکوي واپس. هغه مونږ ته یو نمونه و د اخلاق، زمونږ دپاره یو نمونه ده چې داسې اخلاقي سړی، داسې اخلاقي انسان، داسې شخصیت چې بدې ردې ورته ویلی کېږي، خیرې او کنځل ورته کېږي، ګزارونه پې کېږي، بیا هم جواب نه ورکوي. نبی علیه السلام وی د دې وجې مې جواب نه ورکاو چې که زه جواب ورکم نو خلک به وایي چې دا کشر هلک دی او د مشر سړي سره انښتی جنګ کوي، دې وجې جواب نه ورکوي. جواب یې ورنه کړو. لیکن کله چې د ابو جهل نبی علیه السلام ته بدې ردې وي، نو په دغه ځای کې د عبدالله ابن جدعان یو وینځه ولاړه وه او دا ټول حالات یې ولیدو. عبدالله ابن جدعان د ده وینځه وه، هغه ولاړه وه، دا ټول حالات یې ولیدو. د خپل کور نه یې ورته کتل او چې د ابو جهل څه وی نو هغې واورېدو چې څه بدې ردې نبي علیه السلام ته یې ویلې، نو هغه یې واورېدې. کله چې سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ د ښکار نه واپس را روان دی، راځي کور ته. چې کله دغه ځای ته راورسېد نو د عبدالله ابن جدعان وینځې ورته ووي، ای ابو عمار، عمار د حمزه رضی اللہ تعالی عنہ زوی دی. نواز یې ورته وکړو چې ای ابو عماره، که ته چېرته وختي وای لږ ساعت مخکې، نو کم از کم د خپل وراره مرسته خو به دې کړې وه، د هغه طرفه څه جواب خو به دې کړی و. ځکه چې ابو جهل وختي ستا وراره ته ډېرې بدې ردې ویلې دي، ډېر کنځل ویلې ورته کړي دي، نو چې ته وختي موجود وای نو تا بس لږه ډېره دفاع د خپل وراره کړې وه. نبی علیه السلام د سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ وراره دی، نو تا به یې څه دفاع کړې وه. هغه وایي ښه، ابو جهل زما وراره ته کنځل او بدې ردې او رټنه کړې ده، زه به اوس د ابو جهل خوښ شم، دی به اوس زما نه څوک خلاص کړي. دا غیرتي خلک وخوا په خپل قام قبیله باندې غیرت کو. دا دغه وخت دی چې حمزه رضی اللہ تعالی عنہ له ایمان نه دی راوړی، لا کافر دی، ایمان یې نه دی راوړی، لیکن قام قبیله یوه ده، وراره دی، نو په هغه ننګ کوي. دی وی اوس په زمانه ابو جهل نه خلاصېږي،
د ابو جهل سره وځه خپل کار کوم ځکه چې زما وراره ته سپک کتي د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ د عادتو چې دې بکل د اخکار نه راوپس شو نو مسجد حرام ته وته الته به عبادت کو الته به عبادت کو داغه نرسته بیا کوړته تو دا چې مسجد حرام کې به عبادت کو نو په دای وخت کې دوی لا نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړل نه دي دوی په دین ابراهیمی باندې دي نو چې ابراهیم علیه السلام په کومه طریقه باندې عبادت کو نو باغ طریقه باندې د خلکو به عبادت کو چې باغ باندې ایمانو لا په نبی علیه السلام ایمان راوړل نه داسې عبادت کوي نه لکه زمون پشان نو هغه زړه طریقه باندې عبادت کی کومه طریقه باندې چې ابراهیم علیه السلام عبادت کو په دغه طریقه باندې عبادت کو چې ابراهیم علیه السلام په کومه طریقه کو دا غي نرسته بیا کوړته تو کله چې حمزه رضی الله تعالی عنہ مسجد حرام تلاړ د عبادت لپاره کور تلانه رته خپل لیندو سره لادا چې وای قتل ابو جهل لعین ناس ته په مسجد حرام کې دی خدا غزنه غوسو د عبد الله ابن جدعان وینځي وتویلی چورارته د بدر رد ویلی دی دا غزنه قاریدل راغله ده خدا د خدا پته نشته چې ابو جهل لال تناس ده دی خو چې عبادت په کومه زړه طریقه مې دا چې عبادت په کوم بیا بزم بیا وسره ګورم کله چې دې څنګه لاړ مسجد حرام ته نو ابو جهل باندې نظر ولګید نو غصه خدا ماف کینو نور علم غصه وراله او نیغ لاړ په ابو جهل پسې او د لیندې ورته الټه کړه په دې الټه طرف د لیندې ورلدا مازغو ول سره ولې ابو جهل له سرو سره علماء کو ویني پیرامات دي د ابو جهل سره خپل کسان ناس دي قریش ابو جهل چې قریشی دي قریش له خاندان ده د سره د قریش نور خلق ناس ته چې لا ایمان نه دی راوړل دا خلق را پاسې دو دا قریش رانی شو زمون په مشر گزارو کو مونږ بوستا پوس کو دا دي لکه سړی په مشر چې گزارو چې خامخا کشر برانديږي ویر ابرن شو ابو جهل ته خو پتا وا اړیر سیاسي سړی چې کچرته دا کسان په زما د عملګری چې قریش کدوی په دې سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې گزارو کی نو د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ دا غزال بنو هاشم قبیله والده نو بنو هاشم ټول راشي نو د دوه قبیلو جنگون خري خو خيار خډیر دی او چې کله د دوه قبیلو جنگون خري نو خامخا سره کسان به زمون طرف ته کیږي سبا حمزه طرف ته کیږي او حمزه چې گزار کړی دی په ما باندې اندای په تایید د نبی علیه السلام کې کړی دی نو چې زما کسان په دو گزارو کې د دا غبراشي په مون گزارونو کې جنگون خري د دوه قبیلو ځکه بنو هاشم او قریش یو دا ډېر غټ خاندانونو دواړه د نبی علیه السلام خاندانونو دي یو خوایتر ده بل خوایسه ده وراره ده د ترونو زامن دي ټول اریک شریک نو د سوچو کو کچرتا گزارو شنو خاندانونو انخلی نو دیو تسوی نالک گزارو نکای داده چې د ابا دی را دی ماتو وی او گزار را باندې وکړو دا خود د خپل وراره تپوس کړی دی د نبی علیه السلام تپوس کړی او ما د وراره ته ډېرې بدې را دی ویلي دي دا د هغې تپوس وکړو
یبا خې وکړه ځکه دې نه مخکې ما هغه ته ډېرې بدې ردې ویلې او بده باندې چې د ګزار ونه کړی ځکه دا خو زمونږ نظریې والی سړی دی دا خو زمونږ نظریې والی سړی دی واقع د سیاست دی ته وي د ده مطلب دا دی چې دا حمزه رضی الله تعالی عنہ دی د نبی علیه السلام په دې مذهب او په اسلام کې کلک نشي بس د غیرت په نوم باندې ګزار او مام د غیرت په نوم باندې کنزل ویل بدې ردې کړې وې دم د غیرت په نوم باندې ګزار خیر دی څه مسله نشته کله چې دا خبره چلیدا دغه گزار واپس کو واپس هغه گزار ونکو جنگونه نخاتو سکسان دی سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تبي دینه شوی صحابي شوی صحابي په پای وخت کې هغه چاته وی چې هغه به دینه مطلب دا چې اسلام نه قبول هغه ته صحابي وی دی بي دینه شوی دین ابراهیمی پرې خیر بل دین شروع کړ دغه کسانو ته بي دینه شوی صحابي شوی دوته وی نه بس غیرت تا ګوره وینا بي دینه شوی نه صحابي نه ما لیکن مسلمان شوی سیما مسلمان شوی د غیرت توجه نه وي چې غیرت مکړه والته می گزار کړه د وزدلتا سکو خبره نو حمزه رضی الله تعالی عنہ وته وی صحابی نه ولیکن مسلمان شوی چې کله دا خبره وکړه نو شیطان ډیر آرامي سیز دی شیطان وته وسوسه شروع کړي چې تا خو دین ابراهیمی پرې خورو د خپل پلار نیکه دین دی پرې خورو او لاړې د محمد دین دی شروع د احمد دین دی شروع دا تا خونه کړ شیطان اوس وسوسه اچي دې چې کله کور ته راغی شپه ده علما ذکر کوي چې په دغه شپه کې د یو سکند هم سترګه نه پټه کړې حمزه رضی الله تعالی عنہ شیطان وته دا شکوک او شبهات اچي چې تا دین ابراهیمی پرې خیر د خپل پلار نیکه دین دی پرې خیر دا اوس یو سړی راغی او تا په دبانی ایمان راوړ دا شکوک او شبهات مخه ترازی او کله چې دا شبهات مخه تراشي نو سړی له بیا خوب نه ورځي ځکه سړی چې ملک پری دی ملک علاقه بل ملک تلاش پیسو ګټلو لا یا سلاش آلته ورله خوب نه ورځي چې لا خپل مکمل دین پری دی الو بیا څه خوب ورشي دله خوب نه ورځي اوس چې څنګه سار شو سار لاړ ډایرک مسجد حرام ته د پلار نیکه عبادت خانه خو ته معلوم و دا خو د ابراهیم علیه السلام بلکې د هغه نه مخکې را روانه وه د دې مونږ تفصیل کړی و چې کعبه چا اول جوړه کړې دا یې وخت نه کعبه وه دوی خو په دین ابراهیمي باندې ولاړ کعبې ته او هلته دا دعا وکړه د الله نه رب نه دا سوال وکړو چې الله ما چې دا کوم دین قبول کړی دی که چېرته دا دین حق او رښتینی نو الله زما زړه په هغې باندې کلک کو زما زړه پې مطمئن کا او که چېرته دا دین حق نه نو بیا ما ته بل څه لار وښیه چې په هغې باندې روان شو چې دا دعا یې وغوښته ناغه دعا ول الله قبول کړه دعا قبول شو ځکه ټول شپه پریشان او خوب نه وکړي او دا غم وسره چې سی چلو کوم نه چې دعا وغوښته د الله نه مسجد حرام کې نو الله ول فورا دعا قبول کړه دا وخت کې دی لا د نبی علیه السلام خواله راغلی نه دی
ځان لدی اسلام قبول کړی دی لیکن لا د نبی علیه السلام سره میلاو شوی هم نه دی او لا چاته پته هم نشته دې ځان مطمئن کي لاول چې الله ولا دعا قبول کړه او د سړی کلک کو په ایمان او په اسلام باندې دی راغی د نبی علیه السلام خواله نبی علیه السلام ته څه وایي اشهد انک لصادقون نبی علیہ السلام تو اشہد انک لصادقون شہادت المصدق والمعارف نبی علیہ السلام تو اید اللہ نبی اید اللہ رسولام اید اللہ را لگلی استازیام ز شہادت کو مازدہ گواہی ورکومام چترشتین پیغمبریم اشہد انک لصادق ویزدا گواہی ورکوما چې ته رښتینی پیغمبر یم داسې گواہی ورکوما چې زه ستا تصدیق کوما تا پیژنما تا اوس هم پیژنما مخکې م ته ما پیژندلی زه دا گواہی ورکوما چې ته ډېر رښتینی امانتدار سړی نبی علیه السلام ته وایي زړی مطمئن دی اوس په ایمان باندې په اسلام باندې اوس کلک دی مطمئن دی بیا نبی علیہ السلام تو وی چې ورارو دا ستا دین دی چې د اوسه پورې زما شک و تردد په دې کې شکوک او شبهات چې ما دا نه قبلو لیکن اوس زال اعلان دا خبره کوم چې ما پتا ایمان راوړی دین اسلام میں قبول کړی دی او چې ته کومه خبره کوې نو په هغې باندې زما عمل او که په دې لار کې په دې دین اسلام باندې ماله څوک دا ټوله دنیا او په دې دنیا کې چې دا څه دي دا ټول ماله راکوي دې دین اسلام کې نه قبلو حمزه رضی الله تعالی عنہ ته څه وایي دا هر څه دا ټوله دنیا او دا څه مال او حال چې دی دا زه په دې ټوله دا ټول دنیا په دین اسلام کې نه بدلو بیا په هغې پسې اشعار وي اوږده اشعار یې ویلي دي حمزه رضی الله تعالی عنہ خطبه کې ما مخکې وي حمزه رضی الله تعالی عنہ څه وایي حمدت الله حين هدى فؤادي الى الاسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب العزيز خبير بالعباد بهم لطيف اذا تليت رسائله علينا تحذر دم ذي اللب الحسيف بیا ورپسې وی رسائل جاء احمد من هداهم بآيات مبينات الحروف واحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف اوږده اشعار ویلي دي هغې پسې حمزه رضی الله تعالی عنہ په دې طریقه باندې ایمان راوړی دې ته څه وایي دې ته ایمان وایي ایمان د غیرت د وجې نه هغه ایمان راوړو لیکن ما او تا کې غیرت نه راځي چې مونږ د غیرت د وجې نه د دین یو کار ما او تا کې غیرت نه راځي چې د غیرت د وجې نه ما او تا دین کې څه ځان له یو مرتبه جوړو ځان له یو مقام جوړو ما او تا کې د اوسه پورې غیرت نه راځي چې مونږ د الله کتاب ته کېږو ما او تا کې د اوسه پورې دا غیرت نه راځي چې مونږ د الله دین وورو د الله دین بیان